کس چې د پښتو او پښتونولۍ دعوا کوي هغه صرف تر بلغټ وګړویوانو پورې مېدونه دي څوک چې موږ ته د پښتو او پښتونولۍ درس نه راکوي موږ هغو ته دا درس ورکوو چې موږ 1000 کاله مخکې پښتانه وو 2000 کاله مخکې پښتانه وو او پښتانه به اوسو سخندر صاحب سکندر نه سخندر کور ته ماشام غل را ننوځي او د دې کوره څخه سونه لوټوي یا یو شی غلا کوي تاسو هر په غاړه کوي کې ولئ یاد بیا او یار په ګوله یې مه ولئ د خدای دپاره په ګوټو خو یې نه وویلئ په چوټو خو یې وویلئ جمعیت ته مات شوی دی څوک د شین دی څوک د میم دی څوک د نون دی او راولاړ سفر د زموږ ستاسې پښتونواله چې پرون دی پنجاب مرادآباد نن هغه هم ځله 2 شوي دي هغه هم نن په 2 دړو کې تقسیم دي یو یې دغه غداران دي بل یې دغه غداران دي اوس نو خدای ته خبره ده नारी साहब ने बलूचिस्तान के लिए 5000 टीचर पैकेज ऐलान किया क्या हमारे कौम परस्त महमूद खान अचकज़ई करता है सरदार अख्तर मेंगल करता है डॉक्टर मालिक करता है नहीं सिर्फ हम इस्तेमाल खबर वकम कि हजरत मौलाना अब्दुलवासी साहब دا خو زموږ د علاقې د مسلم باغ دی هغه د کوروزه وخسلو خلکو ته وایي چې لاندې غوښه راوړه بیا زه ستا زوی لګوم وایي خالق مې ککرۍ سجدې ته نه ده پیدا کړې تنده یې ماتوم دي لګوم دي چاته نه اوس تېر سیلاب زدګاه کې چې کوم حالات پکې لابلا باندې راغلی واحد یو دغه پوزیشن او چې پکې لابلا ښکاره سو او وړې راښکاره تر پی بیا ټاټوي چې اوس دا نوې القبندي شوې ده په دې کې وه دغه مخلوقو په موږ باندې څلېښ کاله تقریبا یو پاټۍ حکمراني کړې ده چې هغه جمعیت علما اسلام دی په اسلام په نامه خدای کې زما قسم دی په هغه ذات دی اسلام په نامه په دننه قوم پرستي کې په پاټۍ کې نوم د اسلام په نامه باندې موږ نه ووټ واخلي او چې موږ د الله په ځمکه د الله قانون راوړو قانون خو نه راویسته خو دننه یې قوم پرستي اقربه پروري شروع کړه کور عمر یو ګرمه ورکوي بس ته زما عزیز دي ما ته به ووټ راکوي زه واجي شریف خان ته وایم چې را روان انشاءالله ته یم پی او جنت ستا مقام دی او سملي هم ستا مقام دی خو ته به د ټولو خلکو د څنګه چې مخکې خدمت کړی دی د انسانیت بغیر د ودې نه ته به دغه طرح خدمت کوې 15 کاله یا 40 کاله په موږ باندې چې کومه ټوله مسلطه ده دې خلکو موږ ته په مختلفو وختو کې موږ استعمال کړي یو موږ ته دوکې راکړي دي تر ابده بس ته نو دا خو یویشتمه صدۍ ده نو تر ابده چې موږ دوی خطا کوي نو دا خو بیا زموږ کمزوري ده یو وارې به خطا کېدو تر اخرته خو نو سړی نه خطا کېږي مقررینو تقریرونه وکړو وایي دغه MNA او MPA مړه ژوندي دا یو چاته هم نه دي معلوم دلې خو چاته بالکل نه دي معلوم ولې سلیمان خیل هلک ته راغلی و دفتر ته ول عبدالخالق هزاره صاحب یو پښتون هلک سلیمان خیل ده او یو بل هلک د هزاره دا په تایلنډ کې مقابلې دي یو هزاره هلک ته 14 لکه منظوروي بل هلک ته 2 لکه روپۍ منظوروي और هغه الګ د نیوي کلی د پاکستان چوک بیا وزیر ملک سکندر صاحب دا هغه د ملاقات وخت ورکړي تاسو بچا خوشاله یاست په هغه به خوشاله یاست چې وکول ته ورسې سکیورټي نور فرېډي کباجي شریف خان خلجي صاحب باندې خوشاله یاست ناره کوي ورته بچا خوشاله یاست دا دغه خلکو له موږ سره موږ په مړو باندې لوبې کړې دي کپنیوي کلی کې جنازې سوي دي په هغوی باندې سیاستونه کړي دي زموږ په مسجدانو زموږ په مدرسو زموږ پر وینو باندې سیاست کړی ده که زه خبره وکړم د PP 38 مرد مجاهد د دې زمانې ارتغل د دې زمانې خدمتګار موږ دته لقب ورکړی دی دوی وایي عبدالستار یې دي زموږ د بلوچستان عبدالستار یې دي نه شریف خان خلجي صاحب زه یو ځل بیا په دا سټیج باندې دا خبره کوم که خان حاجي شریف خان خلجي صاحب رالی MPS او دایم دا رقم سو کله ملک سخندر صاحب سکندر نه سخندر ورک کاغه دا رقم سو ان شاء الله العزیز ما را واسی په کریم آباد چوک ما وزړوي ولې د پښتونګو د پښړو کې په والله ما جړال دلې دا ما په والله د پښتونګو کې وښکې لیدلې د لوی سشتن تعالی په سپېڅلې نامه
چې ډېر مهربانه او بخښونکی ده. تر هر څه دمخه د ستر لارښود نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ستره توپه سلام ستاسې حضور ته وړاندې کوم. د عمر ځوانانو ته مبارکباد وایم چې چیرې د جمعیت ګډ وو دلته به چا جرأت نشی کولی چې څوک د بلې پارټۍ جنډې پورته کړي. نن الحمدلله په هغه علاقه کې چې چیرې ګورې تا ته به د پیپلز پارټۍ جنډه په نظر درځي. او نن یو وار بیا موږ تاسو دلته د یو دفتر افتتاح وکړه، علاقایي دفتر افتتاح وکړه. په دې باندې زه اسفت خان او د اسفت خان ملګرو ته آفرین او مبارکباد وایم. عزیزانو، تاسو به خود دا سوچ کوئ چې شریف خان به هم د هغو سیاسیانو په شان موږ ته راځي او یا به خپل ټیم ضایع کوي یا به زموږ ټیم ضایع کوي. په دې عمر کې په ځوانانو کې دا غواړم چې دا جذبه پیدا کړم او یو انقلاب دپاره یې راوباسم چې څو تر څو د هغه وږي ماشوم چې په زانګو کې ټوپونه وهي د پلار څخه شیدې غواړي او پلار یې د شیدو پیسې نه لري، پلار یې مجبوره سي د خروټ آباد خواته مخه کړي یا د نوي کلي خواته مخه کړي یا د گنج بایپاس یا د چنار ټاون خواته مخه کړي. هلته یو قتل وکړي، د چا څه موټرسایکل په زور واخلي، څوک د ګاډۍ شوه کړي، د هغه وږي ماشوم د شیدو د پوره کولو لپاره ځان قاتل جوړ. دا قتل د ولې وکړي؟ دا قتل دا ځوان ولې کوي؟ دا ځوان چا مجبوره کوي؟ دا ځوان دې ظالمې معاشرې مجبوره کوي، دا ځوان دې ظالم پلار مجبوره کوي، دا ځوان دې ظالم لاسه مجبوره کوي، دا ځوان دې ظالم هغه پښتون رور مجبوره کوي څوک چې د پښتونولۍ دعوې کوي، دا ځوان هغه مذهب پرسته مجبوره کوي څوک چې د اسلام او د مذهب خبرې کوي. زه د هیچا خلاف نه یم، زه د مذهب او د اسلام قدر کوم. زه مسلمان یم، 1000 کاله مخکې مسلمان وم او مسلمان به اوسم. زما په دې کلي په دې سیمه کې داسې ځوان نشته چې چا شهید د لاسه نه دی ورکړی. زما په دې کلي په دې علاقه کې داسې کور نشته چې په کور کې کونډه نشته. د هغې مور اوښکې تویوي چا چې خپل د 500 روپو په لالچ کې هغه ځوان قتلوي، د هغه څه موټرسایکل اخلي، د هغه څه موبایل اخلي، د هغه څه ګاډۍ اخلي. زه د هغه پښتون ورور څه پوښتنه کوم چې ته په خپل ګریوان کې وګوره نن چې زما ځوان قاتل دی، یو مې قاتل سو بل مې مقتول سو، بلې خواته مې مور په ژړا ده، بلې خواته مې بله مورکۍ په ژړا ده چې زوی یې قتل کړی دی. آیا تا تر اوسه پورې دا پوښتنه کړې ده چې دا د پښتون زوی چې نن په تباهي په مخه دی، دا د بلوچ زوی چې نن د تباهي په مخه دی، د دې د امیدونو د پوره کولو لپاره تا څه کړي دي؟ تا خو د پښتانه شمله د خاورو سره خاورې کا، تا خو پښتون ذلیله کوي، تا خو زما ځوان بې روزګاره کوي، تا خو زما ځوان د تباهي په مخه کوي. نو لہذا هر هغه کس چې د پښتو او پښتونولۍ دعوا کوي هغه صرف تر بلغار په ګډوډویوار مو پرېمېدو ده دي. څوک چې موږ ته د پښتو او پښتونولۍ درس نه راکوي، موږ هغو ته دا درس ورکوو چې موږ 1000 کاله مخکې پښتانه وو، 2000 کاله مخکې پښتانه وو او پښتانه به اوسو. هر کینډیډیټ ته چیلنج ورکوم چې راسه په کلي عمر کې په مسجد ننوځه، راسه په دې مسجد کې د مشرانو مخ ته کښېنه، راسه په قرآن لاس کښېږده، که تا وګټئ که ما وګټئ قرآن به کوو، په قرآن به لاس دو، نور به یو بل ته دوکه نه ورکوو چې د دې علاقې ورکړي فنډ، د دې علاقې یوه نوکري به زه نه خرڅوم. نستې داسې خلک نستې، دا غله دي. شریف خان به د دوی سره د تېرو کلو حساب کوي، ستاسو په طاقت سره به کوي، ستاسو په وژنه سره به کوي. غله ته چارونه نه یې ور په غاړه کړي، حاجي صاحب ته بله ورځ بیا راشي دی بیا غله تار ور په غاړه کې، هغه وایي زه غله مې مارم را په غاړه کې. پښتانه عجبه خلک دي، بلوچان عجبه خلک دي، او حقیقت موږ دغسې یو، غلو تارونه ور په غاړه کوو. یاره که د خدای دپاره که دا کور ته ماشوم غل را ننوځي او د دې کوره څه سونه لوټوي یا یو شی غلا کوي، تاسو هر ور په غاړه کوئ کې ولئ ولئ یاست بیا هو یاره په ګوله یې مه ولئ د خدای دپاره، په ګوټو خو یې نه وویلئ، په چوټو خو یې وویلئ. ته زړه ته دومره قدر ورکړي غل نو بله ورځ بیا غلا کوي.
تاسو ته دومره اجازه ورکړې دي نن د غله د وجه خپل کوټي بي عزت ده نن دې ملکی بي عزت ده نن دې ورور بي عزت ده نن دې هغه ځوان چې 14 کاله تعلیم کړی دی هغه پریشان دي سره کم خلک یو په اخر کې ټول لاسونه پورته کوي ټول لاسونه پورته کوي څوک چې په قرآن په قسم ما سره وعده کوي لکه ما چې سره وکړه شپه ورځ نه ما سره یو کوي هغه دې لاس په اخلاص سره پورته کوي دا په مسلمانۍ سره دا په کلکه وعده ده ان شاء الله په اخر کې وای خالق مې ککري سجدې ته نه ده پیدا کړې تنده یې ماتوم دي لګوم دي چاته نه ایک غلطی کرے جو انگلش میں کوٹیشن ہے فرسٹ مسٹیک از ناٹ مسٹیک سیکنڈ مسٹیک از ناٹ یور مسٹیک تھرڈ مسٹیک از یور بلڈر مسٹیک کام کیا کیا اس حلقے کے جو غریب جو ایم اے پاس کیا ہے ایف اے بی اے پاس کیا ہے یا اس کی قسمت میں ریڈی چلانا ہے یا جارو لگانا ہے چوکیداری کرنا ہے نہیں آپ اپنی قسمت خود بدل سکتے ہو کیسے بدل سکتے ہو جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا ایک ویژن تھا جس نے ہمارے ایک شناخت دیا CNC دیا 5 سال میں ہم اس کو کیسے استعمال کریں اب پاکستان کی عوام بلوچستان کی عوام باہر ملکوں سے کم نہیں الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں پاکستان میں اور خاص بلوچستان میں جو پورا دنیا میں 88 معدنیات ہوتی ہے الحمدللہ بلوچستان میں موجود ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے 1% بھی بلوچستان میں خرچ نہیں ہو رہا ہے کیوں جب ہم مذہب پرست کو ووٹ دیتے ہیں قوم پرست کو